بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پر سیرت باندې بل جامع کتاب او مقبول و مشهور ش کتاب الروز الانف د علامه ابي القاسم عبد الرحمن السهيلي رحمه الله 1501 هجری کې وفات شوی دی مصنف، او دا د سیرت ابن هشام شرح ده، په کتابخانو کې ملاویږي، په عربي کې تعلیق او د تحقیق کارم ور باندې شوی دی. او علامه سهيلي رحمه الله په اسپین کې اوسېدی، په سترګو نابینا عالم، د وخت مشهور فقيه، ادیب، نحوي، ماهر انصاب، مفسر، مورخ، عالم. دا چې کتابونه ورسته بیا لیکلي دي د بذریعه املاس. او علامه سهيلي رحمه الله دغه کتاب ورسته چې کوم کتابونه د سیرت لیکل کیږي لیکل شوي دي، دا ټولو کتابو د علامه سهيلي رحمه الله د کتاب څخه استفاده کړې تقریبا. او په اول جلد کې د امام ابن اسحاق رحمه الله مختصره ترجمه، د امام ابن هشام رحمه الله مختصره ترجمه، بیا د علامه سهيلي رحمه الله چې مصنف دی څه تفصیلی ترجمه، د مصنف مشهور او تالیفات، مشهور تلامذه درانی، نسب د مصنف، او اول باب نسب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه تر حضرت آدم علیه السلام پورې سلسله د نسب ذکر کړي، او بیا په دا سلسله نسب کې چې کوم مشهور اسماء دي پر هر اسم جلا تفصیل تشریح کړي، په آخر کې بیا حکم او اقوال د ائمه نقل کړي د سلسله نسب په باره کې. مصنف په دغه کتاب کې پر نحوي قواعد او ضوابط باندې بحث کوي. او بل یو دا خاص شی چې دا کوم واقعات چې په کتاب کې دي د یو واقعې څخه درس یو نقطه به طور عبرت یو خاص شی د واقعې څخه راوځي، مصنف هغه ته اشاره کوي چې دا ډیر اهم شی دی. دا کتاب ډیر خصوصیات لري او ډیر ښه کتاب دی په سیرت کې. بعضی کتب مخکې موږ ذکر کو په سیرت کې جامع کتابونه، او دغه کتاب لکه امتاع الاسماع د علامه تقی الدین رحمه الله چې په 1845 هجري کې وفات شوی و، مکی زندگی باندې جلد، غزوات، وفود او سفر آخرت باندې بل جلد، علامات نبوت، فضائل اولاد اهل بیت او شمائل دعوت الى الله او صاحب حمیده، خصوصیات د سیرت هر اړخیزه بیان پکې شته. یا هغه د مواهب الدنیا چې کوم شرح و په 12 جلدونو کې، او بل کتاب دی په سیرت کې سبل الهدى والرشاد، په دا نامه سره کتاب د علامه محمد ابن یوسف صالحی شامی رحمه الله چې په 1942 هجری کې وفات شوی دی. دا کتاب په 14 جلدونو کې دی، تحقیق او تعلیق هم ور باندې شوی دی. دوه علماو پر دغه کتاب باندې تحقیق تعلیق کار کړی دی، او کتاب اردو ته هم ترجمه شوی دی، خو کتاب چې په اصل خپل حالت کې نو ډیر شي. دا کتاب هم پر سیرت باندې جامع کتاب، هر اړخیزه د سیرت مباحث پکې شته. مصنف فرمایي چې ما د 300 کتابونو څخه را جمع کړی دي، او زر ابواب دي تقریبا په دا کتاب کې. دا چې کوم روایت د شمایل او سیرت، افعال، احوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ذکر کړي، هغه سره سند یا تخریج کار چې نن سبا ور باندې شوی دی. دا ښه کتاب دی په سیرت کې، جامع کتاب دی، په 14 جلدونو کې په کتابخانو کې ملاویږي. او د علامه ابن طولون رحمه الله چې په 1953 هجری کې وفات شوی دی، اصل نوم یې دی علامه شمس الدین محمد ابن علي رحمه الله. د اعلام السائلین په نامه سره یو بل کتاب دی چې په دا کتاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 26 خطوطو تذکره مصنف کړی دی چې په دور نبوت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بادشاهانو او د قوم مشرانو ته لیکلي وو، او د هر خط مبارک سره بیا سندم ذکر کوي. عبدالقادر ارناؤوط تحقیق ور باندې کړی دی، په یو جلد کې دی دا کتاب. یا د امام محب الدین طبری رحمه الله د سیرت مبارک کتاب دی، 694 هجری کې مصنف وفات شوی دی، خو هغه په مختصر انداز باندې په یو جلد کې غزوات او صفات معنویه او معجزات هغه ذکر کوي. او د علامه محمد یوسف ابن اسماعیل نبهانی رحمه الله چې په 1450 هجری کې وفات شوی دی، او د ډیرو کتابو مصنف دی. په سیرت کې کتابونه شته، یو د جواهر البحار په نامه سره دی چې هغه په 4 جلدونو کې دی، اردو ته هم ترجمه شوی دی. او یو بل کتاب دی د وسائل الوصول الى شمائل الرسول په نامه سره، دا کتاب پر شمائل نبوي باندې دی. پر دغه موضوع مخکې مش کتابونه ذکر کړي وو، نسب مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، اخلاق مبارک، او صفت د عبادت او صلات او صوم، نور د شمائل ذکر کړي. دا کتاب د شمائل مبارک په یو جلد کې دی. او د پردرود باندې جلا کتاب لري علامه نبهانی رحمه الله، پر معجزات باندې کتاب لري جلا. د علامه ابو زهره رحمه الله چې په 1494 هجری کې وفات شوی دی، او د ډیرو کتابو مصنف دی. د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په نامه یو کتاب دی په 3 جلدونو کې.
په دا کتاب کې په کتب سابقه کې چې کوم بشارات او اوصاف حمیده اسوه رسول مغازی دا ټول پکې شته. دا په 3 جلدونو کې په سیرت کې کتاب دی. او ورسره بیا یو څه کتابونه نور لکه اسماء رسول الله صلی الله علیه وسلم ومعانیها، دا بل کتاب دی د علامه ابي زکریا رازی رحمه الله چې په 395 هجری کې وفات شوی دی. او بل کتاب دی الجوهره فی نسب النبي صلی الله علیه وسلم واصحاب العشره د محمد ابن ابي بکر الانصاری رحمه الله کتاب دی، په 601 هجری کې وفات شوی دی. او دا کتاب باندې بیا دکتور احمد یو مقاله لیکلې ده د نقل ور باندې کړی. یو بل کتاب دی الریاض الانیقه، دا د علامه سیوطی رحمه الله رساله په 911 هجری کې علامه سیوطی رحمه الله وفات شوی دی. یا النهجه السویه فی الاسماء النبویه، تحقیق علامه باجوری ور باندې کړی دی چې د مخکې کتاب تلخیص. او بل کتاب دی الوفاء بشرح الاستفاء من اسماء المصطفى د علامه عبدالباسط رحمه الله چې په 923 هجری کې وفات شوی دی. یا اسماء النبي صلی الله علیه وسلم فی القرآن والسنت د دکتور عاطف قاسم امین کتاب دی. دا چند کتابونه په دې باره کې. او بل یو رساله ده د معراج په باره کې چند کتابونه لکه الابتهاج فی احادیث المعراج د ابن دحیه کتاب دی. دا تحقیق و تعلیق ور باندې شوی دی علامه ابو الخطاب عمر ابن حسن الاندلسي رحمه الله چې په 602 هجری کې وفات شوی. الواضح الجلی في الرد على الحنبلي د علامه ابو القاسم عبد الرحمن ابن اسماعیل ابن ابراهيم ابو الشمال مقدسي رحمه الله چې په 615 هجری کې وفات شوی دی. دا کتاب او نور المصری فی تفسیر آیت الاسراء دام د علامه عبدالرحمن ابو شمال مقدسي رحمه الله چې په 615 هجری کې وفات شوی دی. دغه دوه رساله او یو د علامه عبدالغنی مقدسي رحمه الله چې په 600 هجری کې وفات شوی دی. رساله سته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په باره کې چې په هغه شپه انبیاء کرامو ته د جماعت د المنځ په باره کې. الآیات الکبرى فی شرح قصه الاسراء، دا د علامه سیوطی رحمه الله بل رساله ده. الآیات العظیمه الباهره، دا یو بل رساله ده د علامه شمس الدین محمد ابن یوسف الصالحی الشامی رحمه الله چې په 942 هجری کې وفات شوی دی. یا خلاصه الفضل الفائق بمعراج خیر الخلائق، دا هم دغه مصنف ته چې په 942 هجری کې وفات شوی دی. او الاسراء والمعراج د علامه جمال الدین قاسمی الدمشقی رحمه الله چې په 1402 هجری کې وفات شوی دی. الکلمات الطیبات فی المعصور عن الاسراء والمعراج من الروايات د علامه شیخ محمد بخیت رحمه الله چې په 1454 هجری کې وفات شوی دی. او د مصر مشهور مفتی او د ډیرو کتابو مصنف. دا چند کتابونه السراج الوهاج فی الاسراء والمعراج د بدر محمد عسل. او بل کتاب د الاسراء والمعراج دا د علامه محمد ترهونی په نامه سره، دا په وسنی عصر. او په یو بل کتاب دی چې د معراج په باره کې ډیر جامع او ډیر ښه کتاب دی. دغه پر معراج پر واقعه پر دغه موضوع باندې کتابونه ډیر لیکل شوي دي. حضرت استاذ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله یو کتاب دی ضوء السراج په تحقیق المعراج. دا کتاب ډیر جامع کتاب دی، ډیر ښه کتاب دی د حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله. دغه پر دغه موضوع باندې یو بل کتاب سته د علامه اسماعیل ابن محمد سعدی الانصاری رحمه الله په 1411 هجری کې وفات شوی دی. د تفسیر ابن کثیر څخه هغه روایات او احادیث را جمع کړي دي چې د معراج په باره کې او بیا پر هغه باندې تعلیق او تحقیق کړی دی. دا کتاب هم سته. او دا چند کتابونه کفایت کې د سیرت په باره کې کافی کتب ذکر سلو او د معراج په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسماء مبارکه په باره کې دا کافی کتابونه دي تقریبا او جامع کتابونه دي، په جلدونو کتابونه دي. البته دا نور وروسته کتابونه چې ذکر سو بعض رسائل او بعض کتب ان شاء الله تعالی مخته به نور کتابونه په دغه سلسله کې ذکر کوو.